اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د عام مهربان او خاص مهربان الله شروع کوم. یسألونک عن الاهلة، دوی تپوس کئستانه پیغمبره په باره د میاش کې چې دا میاش ولې کمیږي او زیاتیږي. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام هیا دا میاش مواقیت للناس، وقتونه دي د پاره د خلکو چې په دې وختونو کې دا خلک د یو بل سره معاملات کوي. والحج وختونه دي د پاره د حج. وليس البر او ندنی کی بیان تاتو البیوت راتک ستاسو کورونو تا من ظهورها د شاگانو د کورونو نا. ولكن البر لیکن نیکی من اتقا د هغه چا دا چې پرهیزګار شو د الله نه ویریدو. واتو البیوت نرازی تاسو خپل کورونو تا من ابوابها په دروازو باندې. واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین، تاسو وجنګیږئ په لار د الله کې د هغه کسانو سره وجنګیږئ یقاتلونکم چې دوی جنګیږي ستاسو سره. ولا تعتدوا، تاسو زیاتې مکوئ چې بوډاګان مړه کوي، ماشومان مړه کوي او یا هغه کسان مړه کوي چې هغوی ستاسو سره جنګ نه کول غواړي. ان الله بشک الله تعالی لا یحب محبت نه کوي المعتدین د زیاتي کوونکو سره. وقتلوهم مړه کوي دوی لره حیث ثقفتموهم چې په کم لګي تاسو بیا مومئ دوی لره. واخرجوهم وباسئ دوی لره من حیث د هغه ځګي نه اخرجوکم چې دوی رایستلی تاسو د هغې نه. والفتنة شرک او کفر اشد ډېر سخت دی من القتل د قتل نه. ولا تقاتلوهم تاسو مجنګیږئ د دوی سره عند المسجد الحرام په بیت الله شریف کې او په خوا د بیت الله شریف کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگ شروع کړي ستاسو سره فیه په دې بیت الله کې. فإن قاتلوکم کچرته کې دوی جنگ شروع کو ستاسو سره په دې حرم کې فقتلوهم نو بیا مړه کوئ دوی لره. کذالک هم دغه رنګې جزاء الکافرین سزا د کافرانو ده. فإن انتهوا که دوی د دې کفر او د شرک نه بند شوله فإن الله نو پس بېشک الله تعالی غفورون ډېر زیات بخونکی دی رحیم همیشه مهربانه دی. وقاتلوهم وجنګیږئ د دوی سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنة چې پاتې نشي فتنه کفر او شرکو او غلبه د کفر او د شرک ویکون الدین او شدن خالص لله الله لرا. فإن انتهوا که دوی بند شولا د دې کفر او د شرک نه او ستاسو سره د جنګ کولو نه فلا عدوان نو نشته دی زیاتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو. الشهر الحرام میاش قدر منا بالشهر الحرام په مقابله د میاش قدر منی کی دا. والحرمات او ټول محترم سيزونه قصاص په برابرۍ دي. فمن اعتدى نو پس چا چې زیاتی وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا نو تاسو سزا ورکئ علیه دته د زیاتی دده بمثل په اندازه ما د هغه زیاتی اعتدا چې د کړی دی زیاتی علیکم په تاسو باندې. واتقوا الله د الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی مع المتقین ملګری د پرهیزګارانو دی. وانفقوا فی سبیل الله نو تاسو خرچ کوئ په لار د الله کې. ولا تلقوا بایدیکم تاسو مغرضوئ په خپل لاسونو باندې خپل ځان الی التهلکه هلاکت ته چې تاسو انفاق فی سبیل الله نه کوئ. واحسنوا نیکي کوئ او د خلکو سره ښېګړه کوئ. ان الله بېشک الله تعالی یحب المحسنین محبت کوي د هغه کسانو سره چې ښېګړه کوونکي دي. المحسنین احسان کوونکي دي ښېګړه کوونکي دي. واتموا الحج نو پوره کوئ حج چې کله حج شروع کو. والعمرة او تاسو پوره کوئ عمره چې کله عمره شروع کړله لله د پاره د الله. فإن احسرتم کتاسو بن کړل شوي فمستیسرا پس هغه چې آسان دی من الهدی د قربانی د څاروي نه.
ولا تحلقوا خطاسب نخر ويرؤوسكم خپل سرونه حتا تر دې پورې یبلغا چې ورسیږي الهدی د قربانی ساروی محله زید علالیتا فمن کان منکم مریضا پس چې څوک وستا سن مریضا بیمار او به اذن او یاوی تکلیف من رأسه په سر د باندې او د دې بیماری د وجنا د خپل سر وخرو ففدیه فدیه ورکول دی من صيام دروجو چې درې روزي بنسي او صدقه یاد دی په برابرۍ باندې به صدقه ورکي او نسکین یا قربانی فاذا منتم نو پس کله چې تاسو په امن کې شوي فمن تمتع نو پس چې پیدا واغستلا بالعمرتی د عمره ال الحج د حج سره یعنی حج هم کو د هغه سره عمره هم وکړه د متمتع شو حج تمتع وکړه نو بیا د تمتع خپل دم ده فمستای سرا پس هغه چې آسان دی من الهدی د قربانینا فمن لم یجد پس چې بیا نه مستل قربانی وصيام ثلاثه ایام نو لازم دی په د باندې نیول د درې روزي دی ونیسی په الحج په دوران د حج کې وسبعت وروزي اذا رجعتم چې کله تاسو واپس شیخ الکورونو ته تلک عشره کامله نو د لسروزي پرشولې ذالک خدا حکم لمن د اغه چا د پار د لم یکون چې نوی اهله بال بچ د حاضر المسجد الحرام اوسیدون کې د مسجد حرام واتقوا الله د الله نه ویریږي والمو پوښي ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب ډیر سخت عذاب والده